ذکا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف بكم اذا فسق فتيانكم وطغت نساؤكم. اے امتا صبر کوئ، څنګه زمانہ در باندې را روانه ده او ستاسو به څه حال وي، ستاسو به څه کیفیت وي په داسې دور کې، په داسې زمانه کې اذا فسق فتیانکم چې ستاسو نوجوانان به فاسقان سي. د فاسق معنا ما درته وکړه چې د الله له دینه ځان بهر وباسئ، د الله له دینه ځان بهر مه باسه، چې د الله له خدایۍ ځان بهر نه سي ایستلی، لہذا د الله له دینه هم ځان بهر مه باسه، د الله له احکاماتو سرپیچنه مه کوه، د پیغمبر علیه صلات والسلام له طریقو څخه سر مه پیچه، سر تسلیم خمسه و خپل رب ته و خپل خدای ته و هغه رحیم و کریم ذات ته، او پر طریقو هر عمل چې کوي پر طریقې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوه. بیا به نو تله دغه حدیث د مصداق ځان بچاو کې او دغه رقم د کورو زندګۍ ته راسئ. وطغت نساؤکم، د الله پیغمبر فرمایي ښځې به م باغیانې سي، ښځې به م بغاوت شروع کړي، ښځې به م هم له دینه ډېره لرې روانې وي، ښځه به د ستا وي خو لیکن د ستا په خوله به نه کوي، خور به د ستا وي لیکن ستا په خوله به نه کوي، له مخه حیا مور به د ستا وي خو لیکن د ستا په خوله به نه کوي، د ستا د کور په چاردیوالۍ کې به دننه مستورات وي، د ستا د کور په چاردیوالۍ کې به دننه ستا رشته داري وي، دی به ستا خبره نه مني، ډېر بغاوت به یې کړی وي. هغو ته هم دا وینا ده د پیغمبر علیه صلات والسلام، وینا صرف د امت و نوجوانانو ته نه ده، و نوجوانو ښځو ته هم ده چې بندې زندې اوسئ. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، هغه د پخوانۍ د جاهلانو چمونه پرېږدئ، د هغه انسانانو چې هغه جاهلې ښځې ولې د هغه چمونه مه کوئ. راسئ و الله ته سر تسلیم خمسئ، په پرده کې اوسه. ای مسلمانې خورې مورې، په کور کې دننه اوسه، له کوره بهر مه راوځه. ستا ته الله ډېر عزت درکړی دی، تا ته الله ډېر احترام درکړی دی، تا ته به هر څه تیار کور ته راځي. او که دې چیرې یو ور دغه لوپټه وغورځوله او یو ور دغه د معاشرې په ناسور کې راللې، یو ور د بازار د بازاریانو انسانانو نظر پر تا باندې ولګېدی، بیا الله د ستا له مخه هغه نورانیت پورته کوي، بیا به دومرې خوار او ذلیله ګرځې، بیا به یې سړی نه درګټي، بیا به یې ته خپله ګټې، بیا به یې ورور نه درګټي، بیا ته خپله ګټې. ولې تا خپل هغه د حیا چادر چې کوم دی هغه دې له ځانه غورځولی دی.